الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے. عزیزانو زمنګا د نن درس موضوع چې دا د رد الحاد په حواله سره د جدید الحاد پس منظر څه دی. په پرونی درس کې تاسو ته د مذهب وضاحت شو، د مذهب تشریح تاسو ته بیان شو، د مشهور فلسفو تعریفات تاسو ته من بیان کړیو. یو تعریف پکې دا شوی چې مذهب مفهوم دی عقیده او عبادت کول په خپل طریقه باندې. یو تعریف دا هم بیان شوی مذهب د معقول خیالاتو د مجموعي نوم دی په کوم سره چې ټول انسانان منسلک شي. کانټ چې کوم تعریف کړو هغه ویلی وي هر یو فریضه حکم خداوندی ګڼلو ته مذهب وایي. دغه شانته کې بل تعریف شوی وي د مذهب تعلق دا د مرګ د تصور سره تړلی دی. دا شانته کې بل تعریف شوی وي مذهب د اعتقادي قوت نوم دی په کوم سره چې د انسان باطن صفا شي. دغه شانته کې بل تعریف شوی وي مذهب نوم دی د کوم بالاتره مقدسه هستی احساس کول بغیر د مشاهده د هغه نه. او دغه شانته کې بل تعریف دا هم شوی وي مذهب نوم دی د ایمان راوړلو په یو ازلی او ابدي حقیقت باندې. دغه شانته کې بل تعریف هم شوی چې مذهب نوم دی په مافوق الفطرت هستی باندې ایمان راوړلو ته وایي مذهب وایي. بیا د ملحدینو نظریه هم تاسو ته بیان شوی و چې د مذهب په باره کې هغوی څه نظریه لري. هغوی وایي دا انسان مذهب د ځان نه ایجاد کړی دی. او دغه شانته کې لیلن او کارلر مارکس ویل چې دا مذهب دا سرمایه‌دارانو او مالدارو او حکمرانانو ایجاد کړی د عوامو دپاره. وایي دا د نشي کار ورکوي. پرونی درس بیا تاسو هغه واورئ کې مکمل وضاحت شوی دی. زموږ د نن درس عنوان او خلاصه چې دا هغه د جدید الحاد پس منظر دی. نو د جدید دنیا نه مخکې او جدید دنیا کم د دې وضاحت را روان دی. د جدید دنیا نه مخکې چې څونه تاریخ تیر شوی دی نو الحاد همیشه مغلوب پاتې شوی دی. د عهد قدیم پورې په ټوله زمانه کې د عهد قدیم په ټوله زمانه کې مذهب غالب پاتې شوی دی. عهد قدیم کومه زمانه ده نو دا قبل از تاریخ نه شروع کیږي تر د 15مې صدۍ پورې دی ته عهد قدیم وي. د 15مې صدۍ نه والا تر د 18مې صدۍ پورې 1900 کالو پورې دیتا نشاطی ثانيه وایي. عهد قدیم او عهد نشاطی ثانيه د 15مې صدۍ نه د الحاد بنیاد د دې نه شروع شوی دی. نو د کم چې د نشاط ثانیه دی نو د دې نه د جدید الحاد ابتدا وشوه. دا تاسو ته مخکې وضاحت شوی چې د مغربي فکر فلسفي بنیاد هیومونیزم دی. د هیومونیزم یو شاخ دی چې هغې ته ایتیزم وایي او دا ایتیزم دحریت دی. نو دا د 15مې صدۍ نه وایي چې د جدید الحاد ابتدا شوی ده. یو قدیم الحاد دی چې د پخوا نه را روان دی. هغه وخت کې د اسلام دین چې دی د حضرت آدم علیه السلام نه والا تر د نبی علیه السلام پورې څومره انبیا کرام چې راغلي دي د دې ټولو دین هغه اسلام. د دې مقابل کې بیا باطل ادیان هم موجودو. نو څومره مذاهب چې هغه ټول غالب او الحاد چې دا مغلوب. نو د دې نه دی شروع شول د 15مې صدۍ نه والا تر د 2000 پورې دا الحاد دا د الحاد دا جدید الحاد فلسفه خوره شوله. اوس په موجوده زمانه کې کم چې 2022 دی په دې کې یو بل نظریه د 2000 کال نه وروسته بل نظریه شروع شوې ده.
هغه ته دوی نوم ورکړي د پوسټ ماډرنزم زمانه. دوی وايي مذهب هم څه اصول لري او د الحاد هم څه اصول لري. دا ټول غلط دي. و یو نظریه هم نشته و چې سستا خوخه بیا کوه، خپل خواهشات پوره کوه. اوس چې دا کومه نوې نظریه ده د پوسټ ماډرنزم نظریه، دی خو هغه هر څه خراب تور کړل. ولی په دې کې اوس دوی داسې قوانین پیش کړي چې د انسانیت پای کې شرمېږي. الګ د الګ سره واده کوي، جنۍ د جنۍ سره واده کوي، سړی د خرې سره واده کوي، د سپۍ سره د واده کوي، ښځه د سپي سره واده کوي، د خر سره د واده کوي، ځناور سره د واده کوي. نه مور پیژني، نه خور پیژني، نه بله کومه مقدسه رشته پیژني. نو دا د پوسټ ماډرنزم هغه د نظریې په بنیاد باندې دوی بس تا خپله خوښه ده، ته چې څه ښه ګڼې هغه ښه دي او څه چې بد ګڼې هغه بد دي. نو د عهد قدیم نه مخکې الحاد بالکل موجود نو، او که موجود به هغه په انفرادي سطح باندې به داسې مجموعي سطح باندې نه. نو دلته سوال راځي چې دا جدید الحاد به دی څه شي؟ نو دا جدید الحاد د جدید دور ایجاد دی. اوس دا جدید الحاد یو عقیده ګرځېدلې ده او دا اوس یو مستقل مذهب جوړ شوی دی او یو دعوت جوړ شوی دی او نور څونه مذاهب چې دي دا خپل مد مقابل ګڼي او په باطله باندې ګڼي او مناظرې ورسره کوي. ماهرین د سماجیات وایي چې په دنیا کې تقریبا 1 ارب انسانان دا ملحدین دي او دا د ټولې دنیا 2% سکم 2% جوړیږي. کاتاره به خلک شي بیا به سکم 2% شي، کواره به خلک حساب کې نو بیا به 2% شي. او د ټول نه زیات ملحدین دا په چین کې موجود دي چې 40 کروڑه ملحدین پکې موجود دي. دویمه خبره دا ده چې جدید الحاد د مغرب نه راوچت شوی دی. څنګه چې مغرب خپل ایجاد کړی شوي څیزونه ټول دنیا ته ورسول، دا الحاد هم ورسو. نو طلباء کرامو ته موږ ټول له پکار دی چې د مغربي ژوند اصول ذکر کو او هغه وپېژنو چې مغربي اقوام څنګه ژوند تیروي. د هغوی په باره کې مخکې درسونو کې موږ وضاحت کړی، د هیومنزم د شاخونو په درس کې موږ وضاحت کړی چې مغربي فکر فلسفي بنیاد هیومنزم کې کم شاخونه دي او هغوی څه نظریه لري. دغه شانته کې د هیومنزم د فلسفې په بنیاد باندې کم چې په دې کې شاخ د ایتیزم، نو د دې فلسفي بنیاد هم دا دی چې د خدای نه انکار کولو ته الحاد وایي. دوی بیا دلته دا یو خبره یاد ساتئ، هر یو ملحد دهري او هیومنست کېدی شي. هر یو دهري او ملحد هیومنست کېدی شي چې دا به د هیومنزم د نظریې والا وي. البته هر یو هیومنست ملحد نه وي، بعضې پکې متشکک وي، بعضې پکې ډیس وي او بعضې پکې نور وي. حتی تر دې پورې چې بعضې هیومنست دا مذهبي هم وي. لکه مثلا په دور حاضر کې تقریبا ټول عیسایان چې په حقیقت کې دا کرسچن هیومنزم دي. بیا تاسو ته معلومات چې عیسایان په 2 ډلو کې دي. د عیسایانو 2 فرقې دي، یو کیتولیک دي او یو پروټسټنټ دی. د پروټسټنټ فرقې ابتدا دا مارټن لوتر کړی و. نو د جدید الحاد او د قدیم الحاد په منځ کې فرق څه دی دا پیژندل هم ضروری دي. نو جدید الحاد هم په خپل معنا کې یو الحاد دی، یعنی د الله تعالی د وجود نه انکار کولو ته وایي. څنګه چې قدیم الحاد د الله نه انکار کوي، داسې جدید الحاد هم د الله نه انکار کوي. لیکن د دې الحاد او د هغې اولنی الحاد په منځ کې فرق دی. د اول زمانې دهریت او الحاد چې وو هغه انفرادي وو او دا اجتماعي دی، یعنی هغه فتنه انفرادي وه. د هغه ملحد به چې کوم اشکالات او اعتراضات وو هغه به په خاص علومو باندې نه وو، یو نیم اعتراض به یې کولو او هغه هم غیر منظم الحاد وو. لیکن د کله نه چې دا جدید الحاد ایجاد شوی دی نو دی یو منظم صورت اختیار کړی دی. اوس د ملحدینو خپل ګروپونه جوړ شوي دي، باقاعده د دوی اجلاسونه کیږي، دوی اوس یو ملت جوړ شوی دی او په کوم ځای کې چې دوی سره څه زیاتې وشي نو دا ټول ملحدینو پسې را
اوازونه اوچتوي هغوی دپاره احتجاج کوي. نو دا اوس یو قام جوړ شوی دی. دا خبره یاد ساتئ اوس چې کوم موجوده ملحدین دي دا ستاسو زموږ په دې علاقو کې هم موجود دي. نو دوی اوس یو نظریه لري، یو فکر او یو سوچ لري. دوی وایي دا هر څه د فطرت په وجه باندې کېږي او د فطرت په وجه دا هر څه پیدا کېږي. د دې نه وروسته کم یو علوم دي د هغې وضاحت هم ضروري دی. نو اول فرق د جدید الحاد او د قدیم الحاد په مابین کې هغه دا دی چې د اول زمانه دهریت او الحاد هغه انفرادي او دا اجتماعي دی. دویم فرق دا دی چې د جدید الحاد د قدیم الحاد سره فرق هغه دا دی چې د قدیم الحاد هغه د په خاص فلسفه باندې مبني نه و. کوم چې قدیم الحاد هغه داسې په کوم خاص فلسفه باندې مبني نه و، بس فرضي اشکالات او اعتراضات. او کوم چې جدید الحاد دی نو دا په ساينس باندې مبني دی، په ساينسي علوم باندې. د دې جدید الحاد نه وروسته چې کوم علوم دي ها عقلي طور باندې مضبوط دي. او نن سبا د دې علومو دور دی، د ټکنالوژي دور دی. د دې علومو د وجه نه دا په زیاتېدو دی. بنیادی عقلي دلیل دی او اکثر خلک د عقلي دلیل په وجه گمراه کیږي. نو دا خطرناکه فتنه ده. د دې مقابله کول دا مشکل کار دی. علماء کرامو ته پکار دی چې دې ته توجه ورکړي. نو دا شانته کې د جدید الحاد د پیدا کېدو وجوهات دا درې موږ بیان کړي دي. اول د کلیسا ظلم او د هغې نه بغاوت، دویم د ساینسي علومو ترقي، دریم د مغربي قوم په ژوند کې د فلسفو رواج کېدل. نو انشاءالله دا به تاسو ته سبا بیانو. نو دغه د جدید الحاد پس منظر تاسو ته بیان شو چې جدید الحاد په خپل باندې هم یو الحاد دی. دا یو عقیده او نظریه ده. د عهد قدیم په ټوله زمانه کې مذهب غالب د 15مې صدۍ نه واخله تر د 2000 کاله پورې بیا د مذهب د پاره چیلنج وګرځیدلو الحاد او دهریت تر دې پورې چې اوس یو عرب پورې خلک انسانان دا دهریان دي. خدا یو خبر یاد ساتي په مقدس مکه واحد اسلام دی چې دا د دهریت په مقابله کې ولاړ دی. د اسلام نه علاوه اخوا که تاسو وګورئ یو مذهب سره د هغوی د اعتراضات او جوابات نشته. ځکه اسلام فطري دین دی، په دې کې د ټولو سوالاتو جوابات موجود دي. که تاسو بایبل وګورئ عهدنامه قدیم او جدید، په عهدنامه قدیم کې 39 کتابونه دي 39 او په عهدنامه جدید کې 27 کتابونه دي. په دې کې داسې واقعات دوی ذکر کړي دي او داسې روایت پکې راوړي چې هغه موږ په خپل لفظ باندې الفاظ باندې نشو استعمالول. د الله رب العزت ګستاخی پکې کړي ده، د انبیاء کرامو ګستاخی پکې کړي ده. یو مقدسه هستی نه د پریخي او د دوی نظریه عقلی طور د عیسایانو د يهودیانو او د سوره مذاهب چې د دوی نظریه عقلی او نقلی طور باطله ده. د الحاد مقابله کې صرف د اسلام ولاړ دی، د دې مقابله کوي. او ملحدینم صرف په اسلام باندې اعتراضات کوي، نه کله په بایبل اعتراض وکړو، نه کله په تورات، په بایبل، انجیل په یوه اعتراض ونکړو، او نه د هندوانو په کوم کتاب اعتراض وکړو، صرف په اسلام اعتراض کوي. ولی مقابله ور سره دا کوي. په انجیل او بایبل کې خو چې لیکلي دي هغوی خود په خپل عیسایانو په هغوی باندې اعتراضات وکړه. مارټن لوتر 100 اعتراضات د چرچ په دروازه ځوړل کړي، پادریان ته ویل د دې جواب ماته راکړي. دا د قدیم زمانه نه د دوی چې دا کله نه دا کتابونه لیکلي دي، د ځان نه لیکلي دي، بیا دې ته د الهامي کتابونو نمونه ورکړي. منګه مسلمانان په حضرت عیسی علیه السلام باندې چې څومره غیرت کړی دی دونه په عیسایان نه کوي. منګ دا عقیده ده چې الله رب العزت حضرت عیسی علیه السلام ژوندی اسمان ته خېجولی دی او دوی وی دا مصلوب شوی دی، وی دا پانسی کړی دی او وجه ول بیانوي وي زمنګ د ګناونو کفاره و عیسی علیه السلام ور کړی ده. د عیسایانو دا دین باطل دی، جواب مور سره نشته. د يهودیانو دین باطل دی، جواب ور سره نشته. دهریانو ته جواب نشي ورکولای، ملحدینو ته
چې ولاړ دی الحمدلله مسلمانان علما کرام به د دې مقابله کوي. تاسو به کوم عیسائی نه ولیدلی چې دهري سره مقابله کړي یا یهودي یا کوم یو هندو، هر ځای کې چې مناظرې شوي دي زموږ علما کرام الحمدلله کړي دي. نو دوی وایي حضرت عیسی علیه السلام مصلوب شوی دی، زموږ د ګناهونو کفاره یې ورکړه. نو عجیبه خبره ده، ګناهونه موجوده عیسایان کوي او کفاره حضرت عیسی علیه السلام ورکړي. دغه شانته کې د یهودیانو عقیده ده، هغوی وایي ستا توبه له قبلیږي، هغوی چې توبې وښکلو طریقې ځان ته ایجاد کړې ده، یو سپین چرګ راوالي او سر نه تاوی بس په دیوال باندې ولي چې هغه مړ شي، بس وایي زموږ ګناهونه قبول شو، زموږ ګناهونه معاف شو. نو دا د دوی هغه د کتابونو نظریه ده او د دې خلکو د الحاد په مقابله کې ناکام شوي دا دي. وجه دا ده چې دې قومونو سره څونه مذاهب چې دي دوی سره د ژوند تېرولو اصول نشته دی څنګه چې اسلام سره دي. د ملحد نه دا کتاب چې لیکلی دی ما مذهب ولې پرېوستو، دنه یو کس تپوس کوي وایي مخکې چې زه مسلمانم ما به چې خوراک کو ما به بسم الله ویله، چې وده کېدم کلمه به مې ویله، دعا به مې ویله، د هر یو وخت کې به ما دعا ویله. آیا تاسو نه تپوس کوم د دې یهودیانو سره عیسایانو سره هندوانو سره د موقع مناسب دعاګانې شته؟ نشته، موږ سره شته. الحمدلله دا زمونږ فخر کوو چې اسلام فطري دین دی چې الله پکې موږ پیدا کړي، پاک دین کې پیدا کړي. نو هغه مسلمان دی ملحد ته وایي چې زه خو مخکې مسلمان وم، ما به چې نیک اعمال کول ما به پکې دا دعاګانې ویلې، اوس زه دهري شوم ملحد یم، اوس زه چې دا اعمال کوم زه په کومه کلمه شروع کوم؟ نو ملحد سره د دې خبرو جواب نه، الټې نور اعتراضات هم کړي دي. ویا وایي څوک چې ستا په شان او زما په شان شي وي اول زم داسې وم، نورې مولا شکونه اچولي چې اسلام داسې دی او اسلام داسې دی. هلکه ته ورته چل وښیوه، اسلام خو ورته د ژوند تېرولو اصول بیان کړي. نو نه دهریانو سره د ژوند تېرولو اصول شته دی، نه عیسایانو سره او نه یهودیانو سره. عیسایان دې تکړه شي د حضرت عیسی علیه السلام نه 2 رکعته مونځ موږ ته ثابت کړي، یهودیان دې تکړه شي 2 رکعته مونځ یې موږ ته د حضرت موسی علیه السلام نه ثابت کړي. عیسایان دې تکړه شي، یهودیان دې تکړه شي د حضرت موسی علیه السلام قبر پیدا کړي. دا خو ورته مسلمانانو ښودلي الحمدلله. نو اسلام داسې یو پاک دین دی چې د هر مقابله کې اسلام ولاړ دی، د هر باطل نظریې مقابله کې د اسلام ولاړ دی. الله رب العزت موږ په پاک دین کې پیدا کړیو. نو دا د الحاد نظریه چې دا یوه خطرناکه فتنه ده او دا زمونږ علاقو ته را رسېدلې ده. نو کوشش کوئ دا درسونه هم کول پکار دي، د دې موضوع متعلق کتابونه مطالعه کول پکار دی. علماء کرامو ډېر کار کړی دی او الحمدلله موږ چې کوم دا کار شروع کړی دی نو دا یو مناظرانه انداز کې دی، یو درسي انداز کې دی چې موږ د دې نظریې نه خلک خبر کو او ملحدینو سره به بحث څنګه کو. ملحدین چې موږ ته وایي چې زه الله نه منم الله ثابت کړو، موږ به ورته وایو چې الله ثبوت په سر راځي چې موږ هغه ته جواب ورکولی شو. موږ د ملحدین سره مناظره وشو، د هغه د اعتراضاتو ته هغه غیر معقول اعتراضات کوي. ملحدین اکثر غیر معقول اعتراضات کوي چې موږ له معقول جوابات ورکو. نو کوشش داسې پکار دی دوستانو، د اسلام خدمت دا په موږ ټولو باندې دا ذمہواري ده. نو کوشش وکړئ تاسو دا درسونه اورئ، دا مخکې هم شیر کوئ چې نور مسلمانان هم د دې فتنې نه خبر شي او چې کم پکې گرفتار دي چې هغه مسلمانان سوچ او فکر وکړي چې واقعي دا یوه لویه فتنه ده. څنګه چې یو انسان ناجوړه شي بیمار شي نو دا چې خپل ظاهري علاج کوي نو داسې انسان ته باطني بیمارۍ هم لګېدلې وي، د چا عقیده خرابوي، د الله په باره کې شک وي، د اسلام په باره کې شک وي، د خپل مذهب په باره کې شک وي. نو پکار دی چې د خپل علماء کرامو سره کینی او د هغې حل وباسي. څنګه چې ظاهري بیمارۍ دپاره الله رب العزت طبیبان او ډاکټران پیدا کړي دي، د باطني بیمارۍ ختمول دپاره الله رب العزت حق پرست علماء کرام پیدا کړي دي. نو موږ له پکار دي چې دا درسونه اورم، په خپله باندې مورو، بیا شیر کوم او کوم ځای کې چې داسې څه اشکالات وي د خپلو علماء کرامو سره رابطه کوو. نو انشاءالله سبا به زموږ چې کوم درس کوو د هغې عنوان به دا وي چې د الحاد د پیدا کېدو وجوهات، د الحاد د پیدا کېدو 3 وجې موږ ذکر کړي دي. انشاءالله به سبا بیانو. واخر دعوانا